أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بدعاءة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یوسف آیت نمبر 19 اور 20 مطالعہ مجنن کو انشاءاللہ. پرون د درس اختتام په دې خبرې شوی چې د یوسف علیه السلام رونو خپل رور یوسف په کوی کې واچولو او به جوټ موټ کمیس چې ته وینو سره کو او بیا هغه یوه لویه کهني جوړه کړله او پلار مخې ته یې پیش کړله. پلار مخې ته چې کله کهاني پیش کا، پلار یې های هوی نه وکړو. همدغه د پیغمبر یو شان وي. موږ په ابتدا کې یو دوه ټکي کړي چې ټولو نه غټ سبق چې دی داستان او دی کیسې کې مشتملويږي، هغه یو د توکل الله چې الله باندې باور وي، او بل د تفویض الله یعنی الله سپردګي، خپل معاملات دی الله په سپرد کې. نن دو آیتونو کې مغه شای مخه ترسي. پرون هم اختتام کې دغه خبره وا چې یعقوب علی السلام د خپل خبره دی الله په سپرد کې والله المستعان علی ما تصفون، چې د تاسو چې کوم معاملات جوړ کړی دا کوم خبره چې کوي دا ما دی الله په سپورت کړ دی او الله بهترین مدد کوي والا والله المستعان علی ما تصفون، یعنی د تاسو په مقابله کې تاسو چې کوم منصوبه کړی د دې په مقابله کې الله بهترین مددگار ده. اگر چې يهودو خپل کتابونو کې د یعقوب علی السلام یو داسې نقشای کېنج کړی دا چې یو عام انسانو بچایو هاي هوی وکړو به ټول عمر هاي هوی کولو، مگر قرآن هغه یو ډېر بهترین انداز سره پیش کوي چې هغه یو بهترین انسانو و د هغه الله تعالی باندې پوره باور وا ویني ولې د کمیسې ولې مگر الله باندې د غبر وساله ای چې فصبر جمیل زه صبر کوم او ډېر ښه کوم. اور سره دا اعلان وکړو چې د تاسو دغه معاملې مقابله کې الله ما سره مددگار ده. اچھا دلته کې چې کوم خبره در اصل یو پیغام کې دونه ده، چونکې د دې داستان یا د دې کیسې یو سوال شوی چې یاره مصر ته بني اسرائیل څنګه رسیدلی دي. نو الله تعالی یو طرف ته سوال جواب هم ورکوي او بل طرف ته پورا هغه منظر پیش کوي چې یاره څرنګه چې نبی تاسو ته دعوت درکوي دغسې د یعقوب علیه السلام د دو ټولو دا دعوت او د الله تعلق الله باندې یقین دا یک یو شی دا یو خبره وه. او څرنګه چې نن تاسو یو پروګرامات جوړوئ، منصوبې جوړوئ او دا سوچ بچار کوئ چې دنه موږ ځان څنګه خلاص کړو، ویلي چې تاسو خپله دولت پرستی دنیا پرستی کې ډوب یئ، نو د تاسو منصوبې مقابله کې د برادران یوسف منصوبه چې هغه خو ډېره غټه وه، هغوی خو ډایرکټ کوی ته واچولو، ډایرکټ کوی ته واچولو. مگر اوس الله تعالی ورته دا ښیي چې دې کې د الله د یعقوب علیه السلام کردار او مخکې د یوسف علیه السلام کوم کردار چې تېرېږي هغه مغه کردار دی چې کوم به تاسو سره مقابله کې نبی صلی الله علیه وسلم پیش کوي. لہذا فرمایي چې کله چې دا یې واچولو کوی ته دی ته نه لاړلو وجاءت سیارة، نو یوه قافله راغه په دغې لیارې باندې. وجاء سیارة، دا قافلې به تجارت قافلې وي. دا قافله چې راتلله دا د شرق اردن نه راتلله او د دوی دغه مرکزي نقطه چې کوم ځای باندې چې دوی کراسینګ کولو نو دا 2 تنې علاقه ورته یي او دغه ځای کې دغه قوای موجود و. د قافلو یوه طریقه وه
قافلې به چې کله د تجارتي قافلې بتلې هغه به ځان سره یو خاص قسم ټریننګ یو مخصوص خلک به ځان سره لګولي هغه خلکو به د اوبو رخ معلومولو لکه څرنګه د موږ علاقو کې اوس هم داسې خلک شته چې لرې ودري نو هغه ته اندازه لاګي د ګبینه مچۍ چې دي چې دا څټم کوم ځنه هغه بخوار چې ورته یې اوړي ګوري و هغو ته دا اندازه ولګي چې دې علاقې کې ګبینه ده هغوی ته دا پته ولګي داسې دغه خلک چې دا یو مخصوص خلک وو او دا نظرباز وو او دو ته به پته لګېدله لہذا د قافلو طریقه دا وه چې دی به ځان نه مخکې یو کاست چې هغه ته به څه خیلو هغه به استولو د هغه ذمهداري څه وه هغه ذمهداري دا وه چې داسې یو ځای منتخب کړي چې هغه د مال تجارت اوښان کم ځناور بو چې ورسره چې روان بو اوښانو باندې به چې کم دی سامان کیښی یو خو داسې وي علاقه وي چې هغه محفوظه وي و هغه ځای موږ خپل ډیوټي هم کولی شو شپه هم وکړو و موږ ته اوبو هم بندوبست وشي د اوبو تلاش وشي نو ځای په ځای به دا کووین جوړ وو نو دا دو تن علاقه وه دې کې یو کوای و دا قافله راتله د شرق اردن نه دا روانه وه او مصر طرف ته راتله نو دغه کوي علاقه چې وه دا د دی یو ګذرګاه وه یعنې دې باندې ګذر و لہذا الله فرمایي وجاءت سیارة یوه قافله راغلله فارسلو واردهم هغوی څه وکړو چې هغه خپله سقه چې وه چې تلاش یې وله و هغه یې ځان نه مخکې واستولو فادله دلوه هغه څه وکړو چې هغه ولیدو دا کوای چې کوای ولیدو نو هغه سره انتظام بو هر وخت چې هغه چیک کي چېرې دلته اوبه شته او که نشته ده نو هغه خپل ډول چې و خپل بلټای چې و یا خپل لوښی چې کوم ورسره و رسۍ سره هغه یې لاندې واچولو فادله دلوه هغه لوښی د لاندې کوی ته واچولو کله چې د کوی ته هغه لوښی واچولو نو یوسف علیه السلام هغه لوښی ونیولو رسۍ ونیوله او چې کله د رسۍ بار رکنج کوله نو ده ولیدو چې دې پرې خو یو هلک ځوړنده قال فورا یې غږ وکړو یا بشرا هذا غلام اوس خوشخبري ورکوي چېرته خپلې قافلې ته اوس قرآن د دې تسلي چې قافله ورسره نږدې وه خو باره لاره رانږدې وه یا د راویستلو مخکې ته غرسي لہذا خو چې یوسف علیه السلام د ولیدو هغه لاندې نه رسۍ ونیوله او ده چې رسۍ رایستله ظاهره خبر دا ورسره راووتو چې راووتو د خپلې قافلې ته خوشخبري ورکړه چې مبارک شه هذا غلام موږ ته خو یو غلام میلاو شو هغه ټیم کې دا یو عام خبره وه چې دا د کسانو تجارت به کېدو د وړکو تجارت به کېدو دا بدلې نه بوتلو دلته به خرڅولو هلته نه بوتلو دورې خرڅولو عامې میلې به لګېدې اچھا دغه نوکران چې دغه غلامان چې دا به خلکو خستلو غټو اور هغوی به خپل کار به ته نه خستلو یعنی کورونو کې زمیندارو کې داسې نور څه خدمت کار و دا به دو نه خستلو نو دا یو مال تجارت و یعنی د تجارت مال و هغه ټیم کې نو دی چې دا ولیدو چېرې دا خو ډېر ښایسته غوندې هلک ته او ډېر شکل و صورت نه بهترین ده دا به موږ ته ډېر شمال وکړي نو فورا خپلې قافلې ته اعلان وکړو خوشخبري یې ورکړه چې یاره بهی موږ ته خو مال میلاو شو تجارت ما واصل و اسروه بضاعة او یا الله یایي چې نو دغسې دا مال تجارت سمجھ کو چې یاره دا خو مال میلاو شو پټ یې کړلو واسروه پټ یې کړلو اوس داسې پټ خو نه و چې ته بورۍ ته چولو 16-17 سال و دلته کې بایبل یوه ستره کیسه ورسره تړلې ده چې هغوی دا یی بایبل تلمود د یهودیانو کتابونو کې چې بی دا یوه قافله راتله اسماعیل و هغوی راویستو بیا مدن نه بله قافله وه بیا په هغوی خرڅ کو بیا بل ځای کې دی دا یی چې بیا پهله دا قافله یا برادران یوسف چې هغه دغه ځای کې موجود و د قافله یې چې ولید نو دوی خپله کې ویلو چې یاره دا خو داسې کار ده چې که موږ یې راوباسو په دی خرڅ کو دورې بېبوځي ځکه چې بیا هم ورو بیا هم څه نه څه لږ غوندې شای خو کېدو او د ځان یې هم ته نه خلاصولو خو اصل مسله خو یوه بله وه دی کې هغه دا وه چې الله تعالی چې کومه کار کوونه هغه هم دغه طریقې به دی و دې وجې نه دی ګول مول او یو تر نو لہذا هغه یې دی چې به یې راویستلو بیا په یوه خرڅ کو بیا په بل خرڅ کو خو اصل قرآن دا نه قرآن نه چې بس هغه ډول واچولو او ډول ونیولو یوسف علیه السلام وبار یې راویستلو او چې کله یې راویستلو نو دا یې پټ کو بدعاتن
دی دا ویلو چې یاره دا خو بس تجارت مال ده. اوس دلته کې یو سوال پیدا کیږي. سوال دا ده چې دی رتللو د اردن علاقې نه اور یعقوب علیہ السلام یو جدون علاقه ورته ویلو په دې علاقې کې دا موجود و. او جدون نه چې کومې علاقې کې دا کوای و د طرف ته یو کفیل یار د فاصله وه خو دې ته سقم یلی شو. سقم دې علاقې کې د یعقوب علیہ السلام زمیندارا وه یعنی پټي و ځمکه یې وه او دې نه لږ غوندې مخکې اپل 2 تنه علاقه وه او هغې علاقې کې دا کوای و. لہذا اوس یو سوال خدا پیدا کیږي چې دا یوسف علیہ السلام چې راووتو داسې خو نه وه چې دا غږېدی نه شو. دا غږېدی شو د کفیلې ته یلی شو چې یاره زه خو د یعقوب زوی یم او یعقوب علیہ السلام مشهور او د قافلې بعید نه ده چې دا پېژندو ځکه چې اردن رسېدی یعقوب علیہ السلام کم د تبلیغي دورې چې وي دا به اکثر و بیشتر کې دی خلکو پہچان و خلکو پېژندو. خو دلته یوسف علیہ السلام بالکل خاموش ده. دا هغه خبره ده چې پرون درس کې تېره شوې ده. هغه څنګه وه چې الله یې چې واوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. یعنی ما یو طرف ته یوسف علیہ السلام ته دا وحی وکا ومکو چې بس ته تسلی ساته او بل طرف ته دا ویلو چې دی چې د کم عمل کوي وارېږي به دا تاسو مخې ته ولاړ وي. یعنی دوی ته شعور نشته به دوی کوي دی چې که څه کوي هغه ما منصوبه ده منصوبه د ما والا ده او دوی زړه کوي چې موږ خپله منصوبه چې کومه تړلې ده هغه کوو حالانکې داسې نه ده. نو دلته یوسف علیہ السلام باندې حیرانګي ده چې الله تعالی دا خاموش کړی ده. اوس دا نه یې ورته چیرې زه مال تجارت نه یم زه خو یعقوب یم بعید نه ده چې دې قفیلې ولې به پېژندلو او کیدای شي چې دا خبره کړې وای نو قفیلې ولې پرې شوی مګر دا خاموش ده. ویلې چې اوس الله خپل هغه منصوبه چې دغه پای تکمیل ته رسوي او دا قافله د هغې کړی ده یوه کړی وه. لہذا یې چې دی پټ کو واسروه بدعتن دی پټ کو والله علیم بما یعملون. اوس الله تعالی د دې قافلې برې کیی چې دی خو دا زړه کې ویلو چېرې دا د تجارت مال د موږ ته میلاو شو او پټه به ویسو او هلته به خرڅ کو او هغه کې دا لیدي چې داسې وه چې دوی ته دا خوف هم و چېرې چې دا وارثانو ته پته نه ولګي. لہذا دوی دا پټ کو. الله یې چې والله علیم الله ښه پوهېدلو بما یعملون دوی چې کوم عمل کولو هغې باندې الله ښه خبر و. دوی خو خپل زړه کې وي چې چاته پته نشته خو الله خو هغه ټول نګرنۍ کې کار کېدلو. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده. بیا الله یې چې آخر کار دوی د ځای نه یوړلو بثمن ډېر لږ غوندې قیمت باندې بخس دراهم محدوده ډېر لږ غوندې قیمت بخس یعنی د دراهم چې درهم به هغه ټیم کې لکه موږ د روپۍ څلورمې حصې ته چونای یلو اوس خو به ډېر خلک هغه نه پېژني خو یو چونای به یوه سقه به وه نو د چوني قیمت به دراهم هغه ټیم د چوني قیمت و د دینار هم چلېدو درهم هم چلېدو. نو دلته الله تعالی دراهم لفظ ځکه کړی چې دوی ډېر لږ غوندې قیمت باندې هغه خرڅ کړو. یعنې دلته صحیح چې الله سره د څومره قیمت و معاشرې ته د څومره ورستو قیمت و خو مګر مال تجارت د دوی چې مفت میلاو شو به دوی ته چې څه میلاو شو آیکو او دانز ورته وه چې یاره چې وارثان یې نشي خبر څوک راپسې را نه شي چې یاره دا تاسو پټ کړلو نو دې وجې نه دوی زر ځان ته نه خلاص کړو. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده دا ډېر لږ غوندې قیمت باندې د چند درهمه باندې یعنی چند سکو باندې سکو یعنې څلورم حصې سره ډېر لږ غوندې قیمت باندې خرڅ کړو. وکانو فیه من الزاهدین. اچھا دلته الله تعالی یې چې دغه ذهن کې دا وه چې یاره بس مفت مال میلاو ده بس چې څه میلاو شو دغه ډېر دي یی چې دوی د زیات امیدوار هم نه و. وکانو من الزاهدین یعنې د هغه برې کې دا وي چې بس چې څه میلاو شي مړه دومره مال به نه شي میلاو به دا یې لاړل د مصر په منډیۍ کې خرڅ یې کړلو. الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپلې خپلې حصې چونې توفیق راکړي. رب کریم کشمیر و فلسطین ته ازادي نصیب کړي. رب کریم امریکا او اسرائیل ناکام و نامراد کړي تمام منصوبې ناکام و نامراد کړي. رب کریم
ټولو اسلامي ملکونو ته څومره دي ایران او عرب ملکونو ته رب کریم ته ټولو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي د دغه دشمن د کفر په مقابله کې د اسلام د غلبې د پر اتحاد او اتفاق نصیب کړي رب کریم کا خلک چې پاکستان کې اسلامي نظام د پر کوشش کوي رب کریم ته غي ته کمې ورکړي موږ ته د غي مدد کوونې توفیق راکړي موږ ته رب کریم اسلامي نظام نصیب کړي رب کریم د ملک د ظلم نظام لري کې اسلامي نظام راولي رب کریم د کار خیر کې مشټولو ته خپل حصے چونې توفیق راکړي رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بیروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار دا ټولو ته روزګار کې برکت واچي بیا اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځي چا نور حاجتونه ټولو حاجتونه پورا کړي رب کریم چا باندې قرضونه اعلان کړي رب کریم دې به اسرو اسرا وګرځي دغه وکالت او کې کفالت او کې رب کریم چې محتاجي لري کې رب کریم چا څو نور ضرورتونه پورا کړي رب کریم ته موږ ته مرګ پورې دي تا اطاعت نصیب کړي د موږ ټول عزیزان رشتہ داران د دنیا نه چې رخصت دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي د قبرونو روښانه کړي د قبرونو د خپل د جنت ته بغچونه بغچي وګرځي رب کریم غي ټولو ته مغفرت نصیب کړي موږ ته مغفرت نصیب کړي مرګ وخت موږ ته ایمان نصیب کړي رب کریم مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي د قبر د عذاب نه آخرت تکلیفاتو نه موسه رب کریم